قرباني دام دا چې ګن به نه غورځوم، قرباني دام دا چې لاره به نه بندوم، قرباني دام دا چې زما کې کومه بدماشي ده دا به زه ختموم، نرمي به په ځان کې راولم، شفقت به په ځان کې راولم. اے الله حرام به پرېږدم، حرام وګټه به نه کړم، ځان به قرباني کړم، ځان به مړ کړم، خو حرام به نه ګټم، ځان به مړ کړم خو زنا ته به نه نږدې کړم، قرباني کړم، زنا هم قرباني کړم، ځان به چې کوم دی نو حلال کړم خو رشته دارانو سره به تعلق نه ختموم. چې مولانا صاحب ساري مونځ مې وکړو خو په پلاټ باندې مې قبضه ملته کړې ده، دا مونځ به قبول شو که قبول نه شي؟ دا تپوس دی ول نه. دا یاد لرئ چې الله سبحانه وتعالی مونږه ټول خپل عبادت له پیدا کړي، د ژوند مقصد د الله تعالی بندگی کول دي. او دې کې سوال دا پیدا کیږي چې دا بندگی څه شی دی؟ دا ډېر مهم سوال دی. د هر یو کار دو ډایمنشن وي، دو اړخې وي. یو هغه چې ظاهري لکه موږ مونځ کوو دا ډېر ظاهري شکل دی، د دې شاته څه دي؟ اصل هغې، د دې شاته وزډم څه دی، د دې شاته حکمت څه دی، د دې شاته فلسفه څه ده، هغه اصل دی. که هغه اصل باندې مونږ پوه شو او هغه د هغې پوره شعور سره ته کوې نو تبدیلي به په ټولنه کې راځي. ځکه تاسو وینئ په ټولنه کې هلته مونځ کوي، هغه ټول دیني کارونه دي هغه کوي خو تبدیلي تاسو ته نه ښکاري. د دې وجه بنیادي دا ده چې دا صرف د هغه مخامخ چې کوم پریکټیکل شکل دی چې مونږ ته په نظر راځي هغه مونږ ډېر په شوق سره کوو. د قربانۍ څاروي ډېر په شوق سره د هغې صفایي خیال ساتو، سیرې ورته اچولي، نمایش یې کوو، خو د هغې شاته څه دي؟ قرباني څه ته وایي؟ د شاته څه دي؟ د حج شاته څه دي؟ د مونځ شاته څه دي؟ مونږ په دې نه پوهېږو، نو ځکه مونږ ته هغه فایدې نشو ترلاسه کولی. نو ما سوال لومبې ته وکړو چې عبادت څه ته ویلی شي؟ نو تاسو که په دې باندې پوه شوئ نو په مضمون به ډېر ښه پوهېږئ. یاد لرئ چې انسان په دنیا ته چې کله راشي دلته مختلف تعلقات اټومیټیکلی جوړېږي. زه چې کله د شعور سترګې کلو کړم زه پلار ووینم، زه خپله مور ووینم، زه خور ووینم، بیا داسې ټولنه وپېژنم، ښځې سره مې واسطه راځي. نو چې کله پوره شعور سره زه دا ومنم چې دا خو مې پلار دی، دا خو مې مور ده، دا خو مې نیکه دی، دا مې نیا ده، دا مې استاد دی، پوره شعور سره دغه تعلق ما وپېژنده نو دغلته ما کې اظهار پیدا، دغه تعلق اظهار غواړي. ما دا په دې خبره پوه شوم چې دا مې پلار دی، نو اوس دغه پلار سره د محبت جذبات خو زموږ دننه پیدا شو، دا اوس اظهار غواړي چې پلار کله راشي زه ودرېږم، د پلار نه دا وړاندې کېدو کوشش موږ نه کوو، دا علامتي اظهار دی. دغه رنګ مور سره تړون مې راشي د مور نه مخکې تلو کوشش نه کوم، هغې سره د محبت خپل علامتي اظهار دی، سمبولیک ایکسپریشن دی. نیکه سره خپل دی، استاد سره خپل دی، دا انسان فطري مخلوق دی، دا جذبات په دې کې پیدا کېږي. اوس چې کله موږ په دې کائنات باندې غور و فکر وکړو او په خپل ځان باندې غور و فکر وکړو نو موږ په دې خبره یو عاقل بالغ انسان په دې خبره پوه شي چې دا کائنات دا مخلوق دی، او په ځان باندې غور و فکر وکړي انسان په خپل ځان باندې غور و فکر وکړي نو په دې خبره پوه شي چې دا زه مخلوق یم. نو چې زه مخلوق شوم، دا کائنات مخلوق شوه، نو خالق اټومیټیکلی تصور به دغه ډیولپ شي، خالق تصور به پیدا کېږي. اوس چې خالق څنګه چې ما ووایي چې پلار سره تړون پیدا شي، دا رنګ خالق سره هم تعلق پیدا شي. زه غواړم هلته تعلق جوړول غواړم، دغه تعلق اظهار غواړي، دغه تعلق اظهار غواړي، دغه اظهار چې ته کله کې دغه ته عبادت ویلی شي. بیا الله سبحانه وتعالی دغلته عبادات مقرر کړي دي. که څوک غواړي چې زه دې خوشحاله شم او ما ته نزدېکت غواړي او ما سره تعلق جوړول غواړي نو دا فلان کې عمل دی، دا دې وکړي، مناسک دین دي دا دې وکړي نو ما ته به رانږدې شي. دا بنیادي اصولي خبره مقدمه ده. اوس هغه د عبادات شاته هغه تصور دی چې په دې کله موږ پوه شو نو په ټولنه کې بیا خیر خورېږي. دا اوس ځکه نه خورېږي چې مونځ موږ کوو، لکه اوس ګوره رکوع ده که نه، نو رکوع شاته څه دي؟ که موږ پرې پوه نه وو که نه نو به رکوع به جسټ رکوع ده. رکوع ته ولې وکړه؟ شاته حکمت سره کله ته په هغې پوه شي تبدیلي به بیا راځي. نو عبادت دغلته پیدا کېږي. بیا محققین علما او فقها دا وایي چې د انسان الله سبحانه وتعالی سره د تعلق درې بنیادونه دي. څو بنیادونه دي؟ درې بنیادونه دي. دا خبره ډېره راته مهمه ده. نمبر 1 تعلق هغه دا دی چې د عبادت تعلق دی، دویم دی اطاعت، او دریم دی نظر. اوس عبادت کې مونږ څه کوو؟ عبادت کې چې کله دا مونږ مونځ کوو که نه، دې کې مونږ د الله سبحانه وتعالی د عظمت اعتراف کوو. الله اکبر، ای الله ته ډېر لوی، هر څه مې پرېښودل، بچي مې پرېښودل، کاروبار مې پرېښودو، الله اکبر صدا راله نو ته ډېر لوی. دا مونځ کې ته د الله تعالی د عظمت اعتراف کې سمبولیک ایکسپریشن دی، علامتي اظهار مه وکړه. ما ته به څنګه پته لګي چې عبدالرحمن مسلمان دی او دکان یې بند کړو، که روزګار یې بند کړو، دا دې دلته راغی، منزله راغی، خطبې ته ناست دی، خبره اوري، اوس په رکوع کوي. دې د الله د عظمت اعتراف په دې خپل عمل سره ثابتوي. دا ټول انسانان څومره مسلمانان سجده کوي، رکوع کوي، دا د الله تعالی د عظمت اعتراف دی. دویم تعلق الله سره هغه د اطاعت تعلق دی، او اطاعت غټ مثال محققین علما دا ورکوي. تاسو روژې ته وګورئ،
مجسم اطاعت شي دا انسان مجسم اطاعت شي. اطاعت څه ته ویلی شي؟ په روژه کې تاسو د انسان ته وګورئ د الله تعالی د حکمونو خلاف ورزي نه کوي. مجسم اطاعت څنګه شي؟ سین په غاړه به ناست دي، هېڅوک به نه غرمه ته فرض کړه، هېڅوک نشته، اوبه دي چینې په غاړه ناست دي، اوبو ته خوله نه وړي. ولې نه وړي؟ مجسم اطاعت شي دې د الله تعالی موجودګي محسوسوي او د هغې اظهار د تاسو د په عمل کې ګورئ مجسم اطاعت شي. زموږ خلکو خو په دې نه پوهېږي، بس لکه بس روژه مې د نور په شاته دغه نه پوهېږي، د الله تعالی موجودګۍ احساس درته وشي او کېږي داسې، دې غلط کار نه کوي. ځان له په کمره کې مې وي، په کمره کې مې ور بند مې هېڅوک هم نه وي، خو دې غلط کار نه کوي ځکه چې دې مجسم اطاعت شي. نو دا الله سره د انسان د تعلق درې بنیادونه، نمبر 1 عبادت، نمبر 2 د اطاعت تعلق، او 3 نمبر د نظر تعلق. اوس اے الله دا اظهار به تاسو کوئ چې اے الله د ستا د عظمت اعتراف ما وکړه د مونځ په شکل کې. اے الله ما د روژې په صورت کې زه خپل وجود میں مجسم اطاعت تا ته پیش کړ. اوس درېیمه مرحله دا ده د نظر. نظر کې حج او عمره راځي. نظر څه ته ویلی شي؟ چې خپل ځان درته پیش کوم اوسه، خپل ځان درته قرباني کوم نور اوسه. د حج په صورت کې د ستا په ټیم کې شاملېږم، اوس ځان درته قرباني کولو ته تیار یم. چې لکه څنګه چې انسان جهاد ته ځي، هر څه پرېږدي که نه، ښځه پرېږدي که نه، بچي پرېږدي که نه، بس ځان سره ټوپک والي یا توره ده پخوا دور کې بیا راواغېسته ولاړ وړه. دغه شان بس یو بیگ نیم انسان راولي او هر څه پرېږدي، د نمود و نمایش څیزونه پرېږدي او لاړ شي، هلته خپل بچي هم پرېږدي، الله په اسره پرېږدي، نو ته جنګ له روان یې. د ابلیس خلاف د الله تعالی په ټیم کې شاملېږي. دا ابلیس و چې ده به موږ ته وسوسې کولې، دا ابلیس و چې ما ته دا فلانکې کار به راته کو، په غلطه به لګولم. ای الله د ستا په ټیم کې شاملېږم او د دې حج منتهی کمال قرباني ده. دا قربانۍ کې بیا موږ څه کوو چې ای الله د ستا د عظمت اعتراف مې وکړو، مجسم اطاعت هم شوم، اوس ته خپل ځان پیش کوم. نظر خپل ځان درته پیش کوم، د ځان نه ورڅه ګران نه وي. دا قرباني د دې خبرې علامت دی چې د ستا په رنګ کې رنګ شوم، د توحید په رنګ کې رنګ شوم، چې څنګه ته غواړې هغه شانتې به کوم. زما هېڅ چې کوم دی نو آرزو اوس نشته، دې ته وایي مسلم. د الله په رنګ کې رنګ کېدل دا قرباني ده، د توحید په رنګ کې رنګ کېدل دا قرباني ده چې ای الله دا مخلوق هېڅ نشي کولی، کو تار دی، کو بابا دی، کو تعویز دی او کو ساخت دا هېڅ هم نشي کولی، ستا په رنګ کې رنګ کېږه. او څنګه چې دا څاروي دغلته په مرۍ باندې ورته زه چاړه راکاږم او ای الله ته یې وینه تویږي، نو زه به خپل ځان پیش کړم. که د ستا د دین د سربلندۍ نوبت راغی، خپل بچی به درته پیش کړم، خپله ښځه به درته پیش کړم د تبلیغ دپاره او د دین د سربلندۍ لپاره. دا د دې خبرې تمثیل دی، دا وینه صرف اسې تویول نه دي، شاته فلسفه ده چې ای الله حرام به پرېږدم، حرامو ګټه به نه کړم، ځان به قرباني کړم، ځان به مړ کړم، خو حرام به نه ګټم، ځان به مړ کړم، خو زنا ته به نه نږدې کېږم. قرباني کړه، زنا هم قرباني کړل، ځان به چې کوم دی نو حلال کړم، خو رشته دارانو سره به تعلق نه ختموم، جنگ شر به پرېږدم، د ستا په رنګ کې به رنګ کېږم. او دکاندار به دا اظهار کوي، دکاندار به څه اظهار کوي چې دننه خو زما دا چاهت دی که نه، زما دا من شرور انفسنا، زه کم تلم، حرام ګټم، ځان به دغه شانتې درته قرباني کړم. ای الله دغه هر څه مې قربان کړل، بس دی. اوس دې تصور سره چې تبدیلي به راشي که نه، دا تصور سره خو مونږ کوو نه که نه. مسله خو دا ده چې تاسو ته مې ووایي په شروع کې چې 2 ډایمنشن د هر یو کار 2 ډایمنشن دي. دا خو صرف ظاهري عمل دی، بس قرباني ده. لکه ولې پلار نیکه مې کوله نو مونځ کې، ولا پلار نیکه مې داسې ټیټېدو ښکته کېده، به دغه عمل یې کو او د کابل نه تاوېدو، نور به دې نه پوهېږي، د هغې نه دی خبر. نو په دې باندې کار پکار دی چې دې اصل دا دی چې ای الله تا د خوشحالولو دپاره ما هغه غیرت چې کومه په ناجایزه هغه غیرت باندې ناجایزه ما پر چا پلاټ باندې قبضه کړې ده، ما چا په کور باندې قبضه کړې ده، ما چا په موبایل باندې قبضه کړې ده، سمه ده که نه؟ دا زه قربانوم پرېږدم یې. دې ته وایي د الله په رنګ کې رنګ کېدل. څوک به داسې وکړي؟ اوس دا مونږ چې وایو چې الله پاک وایي څوک دي داسې خلک چې ځان به قرباني کړي، د خپل غیرت چې را په ناجایزه باندې ټینګ دي. څوک داسې خلک، څوک دي خلک؟ د دې نه په پاکستان نه، د بر صغیر نه خلک مونږ وایو لبیک اللهم لبیک، ربه زه حاضر یم، زه ستا په ټیم کې شاملېږم. دلته تاسو وګورئ ګور مسلماني انتهایي ګران کار دی. چې کله بیګ اخلم نو آیا ما په پردي پلاټ باندې دا قبضه پرېښودې، قربان کړه دا پلاټ، قربان کړه دا خپله دشمني دي، سولې ته چې کوم نو غاړه کېده. الله خدا غواړي والعافین عن الناس. ډېر داسې کارونه دي، د حرام کارونه پرېږده، دا چې دا زنا دا اډې د کلو کړي دا پرېږده، قربان کړه دا کاروبار قربان کړه، قربانولی شي. بله دلچسپه خبره دا ده زموږ په ټولنه کې چې دا ښه خبره ده، زه چې اوس کوم تنقید پې کوم، خو دا سایډ ښه دی، بد نه دی ډېر. چې زموږ خلک مولانا صاحب ته راشي چې مولوي صاحب څاروی به اوس قرباني کوو، نو اوس د څاروي چې کوم دی نو غاښونه څومره پکار دي، او د لکۍ یې داسې ده او ښکر یې داسې دی، ټول بحثونه دا کېږي. دا په خپل ذات کې دا مسلې یعنې نفسي مسایل دا بالکل ټیک دي، دغې نه دریغ نه دی پکار، بالکل ښه څاروی ځکه چې الله د دې یو څیز قرباني کوي. لکه زما ما ته په دنیا کې څوک ډېر زیات ګران دي، نو خپل ځان راته ګران دی. تا ته ټول زیاته څوک ګران، تا ته خپل ځان ګران دی چې ځان درته پیش کوم،
د ستاره دین سره بلندۍ لپاره ځان درته پیش کوم. نو دلته هم ته بهترین ساروی به تلاش کې داسې نه چې اسې مات ګوټ ساروی وګوري نو دغه مسایل حل کړه تاسو کې خطه پوسونه دي. خو د حساسیت چې کم پر قربانۍ کې دی د دې د اکاش چې د حساسیت په نور معاملو کې چې مولانا صاحب ساری مونږ مې وکړو خو په پلاټ باندې مې قبضه ملته کړې دا مونږ به قبول شو قبول نشي دا تاسو دی ول نه سوال دی. او زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې محققین علما دا وایي چې بدترین رښتیا به ځان سره وایي هلې به معاشره سره میږي. بدترین رښتیا راځي چې ووایو رښتیا راځي چې ووایو رښتیا ځکه چې رب ته به مخامخ کېږو او بدترین رښتیا ووایو هغه په خپل انداز کې په مهذب طریقې سره دی وایو د سوال په شکل کې دی مونږ وایو حج ته روان یم مولانا صاحب حج ته روان یم دعا راته کوه دعا وي که نه وي طلبه دار وړم او دا بدل وکړم ښه حج ته روان خو دا راته ووایي چې یاره فلاني ځای کې مې موبایل چا نه پټ کړی دی حج به مې وشي کو نشي دا تپوس دی نه کوي دا تپوس دی نه کوي صرف د قربانۍ په نو کې داسې چل شوي قرباني به کېږي که نه یاره دا لکۍ لږ شانه کټ شوی چې قرباني به کېږي که نه څومره حساسیت دی ښه خبره ده بده خبره نه ده زه اپریشیټ کوم خو دا حساسیت په دې نورو معامله کې هم که نه سړیه چې پلار دې مړ شو مور پلار دې مړ شو د وراثت مسله راله مشر رور دې فرض کړه هغه دې وګوري که نه هغه دې وګوري چې اوس پکې کمې ځای کې مسلې دي چا له څومره حق ورکول پکار دی هغه دې وکړي که نه دغه باره کې دې تپوس نه کوي چرته هم دا تپوسونه چېرته نه دي شوي که زما نه شوي دي که بل نه شوي دلته ناست محفل کې تاسو دا تپوس څوک نه کوي مور له پکار دي چې هغه خپله چې فرض که چا د ورور سره چېرته زیاتې کوي الله مکه یا چېرته لوڼو کې چا سره زیاتې کوي هغه دې سوچ وکړي که نه غور او فکر دې وکړي نو ځان قربانول دي دې ټایم کې چې څه ته مونږ پښتو وایو هم مونږ په غلطه اکثر ټینګ شو او هغې ته پښتو هم داسې نه ده پښتو کې هم ننوات دی پښتو کې هم جرګه ده پښتو کې هم زموږ روایات دا دي د معافۍ چې څوک جرګه راباندې وکړي مونږ یې معاف کړو خو مونږ جرګه کله کړې ده مونږ د معافۍ کوشش کله کړې دی مونږ خو په دماغ کې او بس یو څیز انخلولی دی او په دغې پسې انخطي نو د الله دپاره به دا کار کوو نو قرباني بیا ورته وکړي قرباني د دې خبرې اظهار دی چې ای ربه زما چې څومره غلط کارونه دي د ستا د رضا لپاره ټول د قربانو تیار یو مونږ قربانۍ ته چې مونږ بسم الله الله اکبر دا ټولې دشمني اصغر دی دا تربګني اصغر دی دا ما کې زه چې کومه بدماشي کومه په ټولنه کې نه خلکه په اور کې ولاړ دي دا اصغر دی ای الله ستا په رنګ کې رنګ کېږه نو قرباني زه ورته نږدې کېږم نو څنګه ورته نږدې کېږي پاک شوی ورته نږدې شه دا قرباني به کېږي چې ته پاک شي چې کوم دا غلط اخلاق تیره کې بد اخلاقي رکې دا به ته قرباني او الله ته به نږدې کېږي دا بدمرغي ده زمونږ صرف بیا چې کم دی نو د څاروي باره کې حساسیت شته خو دې کې حساسیت نشته یا دغه رنګ دکاندار دا تپوس چېرته کړی چې مولانا صاحب یاره په هغه بل ورځ مې کم تللي د حرامو ګټه مې وکړله او بیا مې مونځ زموږ دا به قبلېږي قبلېږي نه د قربانۍ کې د قبلېدو مونږ ډېر کوشش کوو په دې نور معاملو کې نه کوو او دا هم یاد لرئ هغه ډیلی بیسس باندې معاملات دي ګورئ قرباني خو په هر چا باندې نه کېږي که نه چې غریب سړی باندې کېږي او هغه معاملات درست سمولو دا په غریب هم ده او په مالدار هم ده دې کې فرق نشته ګڼکپي نه کول دا په غریب هم ده او مالدار هم ده اخلاق سم ساتل دا په غریب هم ده او مالدار هم ده او هغې کې فرق شته حج به هغه سړی کوي چا سره چې د مال او د جان یعنې د بدن طاقت وي دی به هغه کسبه کوي خو چې ښه اخلاق دی کې خو سره پیسو یا د مالدارۍ د بادشاهۍ د غریبۍ سره تصور نشته نو ځان قربانوي یاد لرئ دا داسې ډېر ضروري دی اوس دا قرباني دا غواړم دا قرباني تاسو مختلف انداز کې وکړئ چې نورو په شان دي نه وي چې دا مونږ د ځان خپل ځان باندې غور او فکر وکړو چې سبا له به زه قرباني کوم نو ما کې کمې مسلې دي چې هغه زه قربان کړم دا تمثیل دی بیا ورته وکړئ د الله د عظمت اعتراف مو وکړو الله اکبر زموږ دراله ای الله ما د ستاره عظمت اعتراف وکړو ای الله په روژه کې مې مجسم اطاعت شوم زما مرضي خو نه او اوس په دې حج کې په دې قربانۍ کې په دې غټ اختر کې ما څه چلو کړو ما خو بس هر څه ځان مې درته وسپاره تا ته مې ځان وسپاره هر څه قربانوم هر څه پرېږدم نو آیا دې ته مونږ تیار وو الله دې وکړي چې مونږ دې ته تیار شو دویمه خبره دا اختر چې کوم راځي د قانونو په ژوند کې نو اختر داسې غټ ایونټ راشي اکثر تاسو خلک په پښتنو ټولنې کې چې داسې ایونټ راشي اکثر دوه کورنۍ روانې وي چې مړی راشي نو مونږ یو شو ګورئ داسې نه که نه تګ راتګ نه کوو چې مړي وشي نو مونږ یو شو یا چې خادي راشي نو مونږ یو شو ډېره ښه خبر دا داسې قسمه ایونټس یا حادثات به ورته زه وایم دا مونږ یو کي که غم وي او که حادي وي نو دغه رنګ دا هم یو خوشحالۍ او مقرر مذهبي تهوار دی باید چې په دې اختر په دې خوشحالو کې مونږ نور خلک هم شریک کړو چا سره مونږ نه میلاویږو باید چې ځان ته رانږدې کړو او یاد در چاته به الله د پاره به رانږدې کړو چې ای الله ټیک ته زما به ځان هم دا خفګان مکمل ختمیږي ای الله زما هم چې زیاتې را سره کړی دی عبدالرحمن ما سره زیاتې کړ پلان کیږي که زیاتې زه ستا د رضا دپاره خیر دی بس معاف کوم دا څومره غټ کار شو څومره د تقوا کار شو چې خیر دی زه ورسره اړیکې نه ساتم دا ګور دا دشمنۍ دا تربګنۍ دا تعلقات ځکه مات چې عبدالرحمن هم ناکام نه کوي زه هم ناکام نه کوم ما هم بس خپل ځان کلک کړی چې نه زه بالکل د دې نه خوځم نه دی ځان او دې هم دا وایي نو بیا خو داسې نه کېږي که خپل ځان کې به لکه تبدیلي راولو په داسې جرمونه وشي تاسو ګورئ زه اکثر دا خبره مې ته کړې ده چې په یو غزوه احد کې د صحابو نه
سو غلطي وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دي نه مخوځي او يخوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خفه شو او هم خفو وحی رااله چې خیر دی وشاورهم فی الامر ولا فينا للناس فاعف عنهم ما فيك خیر دی داسې رویه نو ګور داسې مونږ فرض کړو مونږ یو بل نه دی وجلې کنه او هغه چا وجلم چې زی بازو برازي اکثر شل یو بل نمړ کی یا داسې لګي بدري مړ کی راشم باغې باندې بیا کینیو صلح کوي نو باید چې مونږ داغه نه مخ کې صلح وکړو نو دا قرباني دی ته وي ور یاد لري دا مونږ چې څه کوو دا ګور قرباني نه اصل قرباني دار چې الله پرنګ کې رنګ کې دي دویمه خبردار ضروري خبري چې دې کې اوس وړي خبرې دي خو ضروري دي چې تاسو دا قرباني کوي یو خدا شي ځکه به کوي چې خلکو ته تکلیف نه جوړي اوس یو سټریټ ته یو لار دا ته الته چې کمنو ساروي دغه خلکو ته تکلیف ورکوي نه غوري خلکو ته تکلیف ورکول ډېر غټ جرم دی لار بندول ډېر غټ جرم دی زمونږ چې د تاسو وایي دا ستونزې مشتل ته خو زین نشته خو به هر حال دا مسله دار چې تب لار نه بندې چې لار بند کې گاډي ته لار بند کې زنانو ته لار بند کې ماشومان ته لار بند کې دا یو ځای کې چې خلکو ته تکلیف نه ورګي نمبر 1 خبردار ولار کوسو کې کوشش وکړي چې دا ځای کې وي چې الته ډېر تکلیف نه ملوي چې کم نه کم نقصان وشي اذیت ملوي شي بل خبردار چې کم داغې نه اکثره غخکر پاتې شي یا سرمن پاتې شي یا داسې نور ګنده مواد پاتې شي نو دا کوشش کوي چې دا صحیح ځای ته ورسوي د خپل د دبليو اس اس پی اداره د غالبا او لهم په کار دي چې په دې کې خدمات خپلو کې خو فرض کنه کیږي تاسو دا د سیمه کوي ځکه چې نبی رسول الله یو طرف ته دا ویلي دي چې الطهور شطر الايمان او بل طرف ته زما رویه دار چې د غنزرا والمو په کله په یو ځای کې کله بل ځای کې د مختلفو بیمارو د خورېدو ذریعہ جوړې دي شي دا ډاکټر صاحب ناست زمانو په خپل ویګنو دا سيزونه په اکاونټ کې راولې قرباني دام دا چې ګن بنه غرزوم قرباني دام دا چې لار باندې بندوم قرباني دام دا چې زما کې کوم بدمعشي دا به ختمم نرمي په ځان کې راولم شفقت په ځان کې راولم دا سو ضروري خبره باید چې دا سيزونه مونږ په ځان کې راولو او بل اخري خبره د زناورو دا نمایشم زه په څه نسې قطعي نشم پیش کولې خو زما په فکر باندې دا داسې د اسلام د مزاج خلاف خبره ده قرباني ستا رب سره معامله به ساروي د غشت تاسو تصویرانو باسي او چې کله علي کې هم تصویرانو باسي دا ماته داسې خره عمل نه ښکاري تاسو سره اختلاف کول شي زما په نظر کې ښه عمل نه دی زما په نظر کې دا اسلام دې په نظر نه ګوري دستا عمل اکثر د کابینه مطابق یو څه کې لکه فوټو به لګولي یا به اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک او ویډیو به جوړي دا څه کې لکه لبیک ته چاته ویلي الله ته ویلي نو ستا پیش او الله پیش نو خلکو ته سلخه اسه خپل حج اسه خپل عمره خرابې یا دا نه قرباني دا او ویډیو به جوړي کې لکه اوس په چړه راګو دا خپل ویډیو چې کله ولا غورځي دا خپل ویډیو څه کې لکه کاکا ته او بابا ته دا موږ څه کوله د الله د رضا د پاره یاد لري چې کم ټیم کې را چړم تاسو راکاږي دا تصور دی چې الله دا بس زال علمار سپرې دمه دغه زما دښمنی د لالیږي دغه چې کمنو بدمنی ما کې د لالیږي دغه بدمعشي زما لالیږي دغه تربګنی زما لالیږي دغه دا تمثيل دا تصور ځان دراولې هغه نور خبرې وري رسوي ځکه الله سبحانه وتعالى وی چې ما تر نس تاسو دا وخت ضرورت دی نه دی وینو زو ضرورت دی بلکې تقوا التقوا ها هنا تقوا پرهیز وکړه دغه غلط کارونه دا قرباني ده دا سه قرباني به کو چې کوم الله را نه غواړي جواب را راکې ان شاء الله کوشش وکړو چې دا ممثل شي چې د الله په رنگ کې مونږ رنگ شو د الله په توحید په دغه رنگ کې مونږ رنگ شو او په توحید او بیا خوش قسمت لري خلک اخري خبر کوم خوش قسمت لري خلک د توحید په دې احساس سره چې داغه الله اکبر د نور نه مختلف دی ګوري د شرک ول الله اکبر نه دی د یا علی د یا کاکا سے برور سیګه یا محمد د یا رسول الله مدد د هغه ولا نه دی بلکې الله اکبر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين خاص تعالی د عمل کوم الله زنه د بابا نه غواړم نه هغه په نوم کوم نه د کاکا په نوم کوم نه د پیر بابا په نوم کوم نه د پیغمبر په نوم کوم نه د نیک په نوم کوم نه د بد په نوم کوم اے الله صرف ستاسو رضا لپاره کوم د الله رضا چې پکې شامل وي دا کار بغوري او بیا پسې وبذالک امرت موږ ته خدا حکم کړی شي ما ته خدا حکم کړی شي ګوره دا اوس هغه هډن تیم دی وبذالک امرت وانا اول المسلمین زه ټول نړۍ مسلمان په دې کې مقابله وکي په دې کې تکړه شي زما مسلمانی زیاته خیمه په دې کې متکړه کېږي چې زبر زیاته بدمنی خورم زبر زیاته دښمنی کوم زبر زیاته چې کم دینو قتلونه کوم وبذالک امرت وانا اول المسلمین په دې کې چې کم دینو مقابله کمپټیشن پکار الله سبحانه وتعالى دوار چې په دې خبرو باندې موږ عمل کوو دا حج یا د قربانۍ چې کوم اصلي تصور دی هغه موږ ترلاسه کوو بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني واياكم بالآيات وذكر الحكيم